لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. ناظرینو زنن تاسو ته په یو څو اهمو مسالو باندې مخاطب یم چې هغه مسلې زمونږ د روزمره مسایل دي او د هغې زده کول په موږ باندې فرض دي، یعنی ضروري دي. ډېر وروڼه به زمونږ داسې وي چې د هغه به د دې مسلو نه خبر وي، هغوی ته به دا مسلې معلومې وي، خو لهذا ډېر وروڼه به زمونږ داسې وي چې هغوی ته به د دې مسلو پته نه وي او نه به د هغوی د دې د تپوس کولی شي. نو لهذا هغې کې یو څو مسلې داسې دي چې ستاسو په وړاندې تاسو ته بیانول غواړم. د ټول نه اول دا ده چې غسل چې دی په دغه حالت کې غسل به څنګه کوي. غسل چې دی که چا ځان له یوازې والي کې تنها والي کې یو جدا ځای هلته غسل کوي ته نو ته په بربنډه کولی شي، جایز دي، لیکن افضل خبره دا ده چې ته خپل سر پټ کړي. دا احسن الفتاوه دا ذکر کړي دي. دویمه مسله دا ده چې د جنابت په حالت کې سلام کول څنګه دي. نو د جنابت په حالت کې سلام کول، مصافحه کول، خوراک سکاک وغیره کول دا جایز دي، لیکن د خوراک نه مخکې خولې ته اوبه اچول، خوله کنګالول دا ډیر ضروری دي. دریمه مسله دا ده چې د جنابت په حالت کې ذکر یا تلاوت کول د هغې څه حکم دی. زما عزتمندو د جنابت په حالت کې کلمه طیبه، درود شریف، استغفار وغیره ذکر کول جایز دي، دا کولی شي، خو لهذا د قرآن مجید تلاوت کول جایز نه دي. ته د قرآن مجید تلاوت په جنابت حالت کې نشي کولی. څلورمه مسله دا ده چې یو سړي مصنوعي غاښونه لګولي وي نو د غسل په حالت کې، یعنی د جنابت نه چې کله دی غسل کوي، په دغه حالت کې د دې لرکول او یا نه لرکول د دې څه حکم دی. نو که یو سړي داسې غاښونه لګولي وي چې هغه ویستلی کېږي نه، نو لهذا د دغې غاښونو سره د غسل کول جایز دي، غسلي کېږي. که یو سړي داسې غاښونه لګولي وي چې هغه اوزي راوځي، نو که ده دا غاښونه نه وي ویستي او د غسل وکړو نو لهذا د غسل ونه شو. او که چېرته د غاښونه وویستل او غسل یې وکړو نو غسلي کېږي. خو که چېرته موجوده کلکې او اوزي راوځي نه، نو د هغې نه بغیر د غسل کېږي، لهذا د دې ویستو ته بیا ضرورت نشته. نو زما عزتمندو دا مسلې زموږ لپاره ډېرې ضروري دي، د دې زده کول ډېر ضروري دي. او الله پاک دې زموږ په زندګۍ کې د علم د زده کړې دپاره او د مسلو د زده کړې دپاره او د خپل د زندګۍ د روزمره مسایلو د دې د پوهې دپاره الله پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د هغې تپوس وکړو د علماو نه، د مفتیانو نه، د نورو داسې بزرګانو نه چې موږ ته د دې مسلو څه مسله مخې ته راشي، موږ د هغې تپوس وکړو، د هغې په رڼا کې موږ هغه حل کړو. نو الله پاک دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.